2 ځل نېشنل وکړو، پروفیشنل مې په یو کال کې مې 6 فایټه د پروفیشنل وکړل، 2 ځل مې نېشنل وکړو. په نېشنل کې یو ځل سیمی فاینل ته کوارټر فاینل پورې ما کړی. زما انټرنیشنل اوس زما تایلنډ ټور دی تقریبا چې 20 تاریخ به زما کیمپ لګي، هغه به ځم، خو د بده مرغه د ریسپانس ضرورت یې هغلته شته نه. ما لا تر اوسه پورې ما په کراچۍ کې زما تقریبا زه د 14-15 کال نه باکسنګ کوم، لا تر اوسه پورې ما ته د ګورنمنټ یا د عوام یا د چا له طرفه یو شی نه دی میلاو شوی. مهرباني ستاسو. زه د دې باجوړ اوسېدونکی یم، دلته کې زه شینکوټ کې اوسېږم، کراچۍ کې گیم کوم او هلته کار روزګار کوم. ما الحمدلله 2 ځل نېشنل وکړو، پروفیشنل مې په یو کال کې مې 6 فایټه د پروفیشنل وکړل، 2 ځل مې نېشنل وکړو. په نېشنل کې یو ځل سیمی فاینل ته کوارټر فاینل پورې ما کړی په نېشنل، او پروفیشنل میں الحمدلله 6 فایټه کلی 6 غواړم مې وین کړی. دا مختلف اکیډمۍ نه والے سوات والا او هغه سم راغلی، یو پنجاب والا هغه سره راغلی، نور د کراچۍ کې هغه خپل فایټران ډیر ښه خشتل دا هغه سره راغلی. د دې دلته هو اکیډمۍ د رضوان بای اکیډمۍ د چې دا کم ځای دی ته دې خپل خرچه کوي، دا ټول د دې کرایه، د دې خرچې، د دې ګلوز وغیرہ دا ټول په خپل پیسو باندې اخلي. کې دلته چې دا کم واړی دی، دا گیم چې کم دی دا غریب سړی دی، دا امیر سړی گیم نه دی. نو دی که ټول غریبانان واړه راځي، هغه دلته گیم یادوي او هغه سره داسې لکه د هغو پیسو وس دس نه کېږي، ځکه یو ځای غواړي خرچې، ګلبزونه غواړي، بینډیج غواړي، گیم شټ غواړي، 1000 شیونه دا غواړي. نو هغه دلته چې کوم خلک دی هغه دونه دلته د سپورټ هم نشته دی، او بلکې دا هم یو ځان له غریب روزګار کوي دلته. نو څه چې د دې خرچې شي او څه د دې کلب خرچې شي، نو دا دلته هم ډېره ګرانه ده، او ټیلنټ په باجوړ کې دومره ډېر دی چې زه تاسو ته ویلی نشم. زما انټرنیشنل اوس زما تایلنډ ټور دی تقریبا چې 20 تاریخ به زما کیمپ لګي، هغه به ځم، خو د بده مرغه د ریسپانس ضرورت یې هغلته شته نه، څوک د ریسپانس کولی یې نه چې موږ سپورټ کي یا داسې څه نور څه موږ پسې وکړي، هغه شته دی نه. دلته بل دی د ټول فوکس دلته چې کو باجوړ دی، کو نور داسې ځایونه دي، ټول له کرکټ باندې فوکس دي. حکومت د دې باکسنګ چې کوم صدر کو زه د کراچۍ خبره تا ته وکړم، په کراچۍ کې چې کوم زموږ د باکسنګ صدر دی چې کو ګلبز راشي هم ځان لېږدي، کو هر شی راشي ځان لېږدي، او بس ما لا تر اوسه پورې ما په کراچۍ کې زما تقریبا زه د 14-15 کال نه باکسنګ کوم، لا تر اوسه پورې ما ته د ګورنمنټ یا د عوام یا د چا له طرفه یو شی نه دی میلاو شوی، تر اوسه پورې په خپله خرچه روان. نو فایده نه لري. موږ رضوان سر روزانه چې کله یا فیسبوک کولاو کوم یا ټیک ټاک کولاو کوم، د رضوان ګیلې وکړي، خو شاغل هغه دومره ښه پلیر، یو دومره ښه فایټر، یو دومره ښه کوچ چې هغه ته څه نه، موږ پلیرانو سره. اخري خبره خو زه به دا وکړم چې په باجوړ کې څومره ټیلنټ دی نو دونه بار نشته دی، ځکه یو ته دیزي واړه چې کوم دي دا تندرست دي، تکړه دي، جسمانی تکړه دي، پاور شته دی. نو که دوی چېرته سپورټ شي او لاس پسې لږه دیکه پسې د شانه ولګي، نو انشاءالله باجوړ له به ښې ښې میډلې، ښې ښې ډالۍ، ښې ښې خوشحالۍ